मौलाना मोहम्मद नासिर की बयानात के लिए मौलाना मोहम्मद नासिर की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरह निसा आयत नंबर 156। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. Terima Allah Jalla Sya'nuhu dengan Israel dan azab cipawi mati dalam suzun bahwa mati Allah azabna mukhtalifu syukrun ki mukhtalifu suratun ki pawi mandiran dari zikr tafsir sallallahu alaihi wa ta'ala firman abadar si bitubin syukita so dan Allah Jalla Sya'nuhu sa kamlo wa'ada ko ina kamatawi mo tadi polisi ko itu dari depan mengucap polisi audina wa'ada wawas polisi bagaimana begitu polisi kita so beri ikhar dari ikhar pada wajiban tidak diri no serta belum kita akhirnya dia dari mukhalafat dahti dori bandi bandi polisi cipati bandi tasu dengan makhluk orang dari mukhalafat أو درس الله جل شأنه آياتنا إنكاره أو بل رجل مداه كل وجه الله رمضان أنبياء الكرام أنا حق بعدي بي قتل قلب أو بل يريد تكبر بينا ويقول يريد زمزلنا فردكي مما نسكاس خبر أسل مكي الله تبارك وتعالى فرمائل status zulum kepada diri bagi mungkin status zulum mandi mohon lagaw diri. Audi kaum pada tasuna iman budi. Nani ayat mubarakku ke Allah Jalla Sya'nuhu mazid dari tafsir atau bagi bandi de lanat atau azab dalam tujuh asbab akan zikr kredit. Agada firmai wa kufrihim wa qawlihim wa kufrihim aw wajha the kufr alladhi diwan azabuna wa la'natuna dan la qahar bima yu'min azishu wa kufrihim wa wajha the kufr alladhi wa qawlihim aw the alladhi ala maryam buhtanan 'azima wa maryam bandi buhtan bi Hazrat Maryam alaihissalam nanti tuhmat atau ilzam pula dengan Yahudian. Jika khubran istimewa si Hazrat Maryam dari bighair deklarna Hazrat Isa alaihissalam jadi पैदा हुई और Hazrat Isa alaihissalam का मुआजिजा दिन तस्लीम दिन में नाउज़ बिल्लाह हज़रत मरियम तरफ का गुनाह और मासियत और ज़िना निस्बत पे को और तुहमत पाओ बांधी रखो हालांकि दा डेली जुर्म और डेली तुहमत और डेली इल्ज़ाम बावजूद देना चाहते ईसा अलैहिस्सलाम दमूर बगैर की और रब कायनात मुअजिज़ात को बांधी हकीकत कुव्वत गोयाई और नहीं
او حضرت عیسی علیہ السلام گویا شي حالانکه د سورو معشوق دي او وی قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سورة مريم الله تبارك وتعالى آياتنا ده حضرت عيسى عليه السلام الفاظ او د حضرت عیسی علیه السلام هغه گویا کېدل د مور په غېږ کې د پیر خوړلو په حالت کې دا یو ډېره لویه معجزه وه. خو د دې هر څه کتو باوجود د یهودیانو حضرت مریم باندې تهمت او الزام ولګاوه، څرنګه چې د دې دور د دې زمانې کافران زندیقان او د دې زمانې یهودیان هغه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها باندې تهمتونه الزامونه او باقي باندې بدرت سب شتم باقي باندې کوي. نو څنګه چې دې زمانې یهودیان هغه په مختلفو فرقو په شکل کې مختلفو ډلو په شکل کې لګیا دي د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم حرم حضرت سیدہ طیبہ طاهرہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها باندې تهمتونه الزامونه لګي بدرت ورپسې وایي د هغه زمانې یهودیانو د حضرت عیسی علیه السلام مور بیبي حضرت مریم باغی باندې تهمت ولګاوه. لہذا الله رب کائنات فرمایي چې د دوی د عذاب اسباب یو سبب دا و چې وقولهم علی مریم بهتانا عظیما. نو رب کائنات خپل باندې داغي د دوی د عذاب یو سبب دا ذکر کو چې دوی په حضرت مریم باندې بهتان او تهمت لګي. وقولهم او وجد دوی د ویلو او وجد دوی د دوی جبن عذاب ولرا د دوی د دوی نه په وجه باندې ان قتلنا المسيح بشک موږ قتل کو مسیح عیسی ابن مریم عیسی دوی د مریم رسول الله چې رسول د الله دی. دوی یهودیان راوي چې موږ حضرت عیسی علیه السلام قتل کړل، حالانکه دا سره حضرت عیسی علیه السلام د قتل د پاره چې کله دوی 300 کسان راجمع شو مشوره وکړه، ابلیس راغی د عیسی علیه السلام زیر ورته خو نه خپته ورته خو چې په دې ځای کې موجود دي. نو دوی راغلل دغه کور محاصره وکړه او د یو روایت مطابق حضرت عیسی علیه السلام او د دوی د کسانو نه یو کس داسې و چې هغه ورننوتو او الله جل شانه د حضرت عیسی علیه السلام شکل و صورت په هغې باندې کېښودل چې کله هغه راووتو نو دوی هغه قتل کړو. عیسی علیه السلام الله جل شانه بره اسمان ته وچړ. او دویم روایت مطابق دا ده چې حضرت عیسی علیه السلام خپلو حواریینو ته خپلو ملګرو ته دا خبره وکړه چې تاسو کې داسې څوک شته چې ما سره ما کور ته رادنه شي او زما شکل و صورت الله جل شانه په هغه باندې کېږي او هغه بیا زما په شبهه کې چې قتل کړی شي او په جنت کې هغه ما سره یوځي. لہذا یو کس هغې لپاره تیار شو. د حضرت عیسی علیه السلام صورت الله جل شانه شکل و صورت په هغې باندې کېښودو او عیسی علیه السلام اوچت کړی شو. چې کله عیسی علیه السلام اوچت کړی شو اسمان ته، نو دغه یهودیانو هغه کس قتل کړو او بیا چې وکتل نو د هغې جسم بل شان کې او صورت د هغې عیسی علیه السلام په شان کې وو. نو دغه یهودیان په شک او شبهه کې او په ګمان کې پاتې شو. لہذا الله جل شانه د هغې ذکر کوي چې دوی وایي چې موږ عیسی علیه السلام نعوذ بالله قتل کړی. الله جل شانه فرمایي وما قتلوه او نه د وجلې دوی هغه وما صلبوه او نه دا چې دوی پدار کړی دی، دوی وایي چې موږ پدار کړی دی ولكن شبه لهم، لیکن مشتبه شو هغه په دوی باندې، یعنې دوی په شک او شبهه کې بل کس راونیو او هغه قتل. وان الذين اختلفوا فيه بشک کوم خلکو چې اختلاف وکړو د دې په حق لفي شک منهم خامخا په شک کې د دې په نسبت ما لهم به من علم نشته د دې ته هیڅ علم الا اتباع الظن سوا د پیروي د ګمان د کوم یو ګمان پیروي کوي یا د څه قطعي دلیل نشته دی. وما قتلوه یقینا
او دوی نه د قتل کړی هغه یقینا بل رفعه الله الیه بلکې اوچت کړی دی الله جل شانه خپل طرف ته وکان الله عزیزا حکیما او دی الله جل شانه زبردست د حکمت خاوند عزیزا حکیما زبردست ذات دی او حکیما د حکمت خاوند دی دی جمله کې دی خبره طرف ته اشاره ده چې رب کائنات بغیر د پلار نه چې د چا اولاد پیدا کولی شي عزیزا حکیما زبردست دی او د دې په دی باندې هم قادر دی چې څوک اسمان طرف ته اوچتولی شي څنګه عیسی علیه السلام اوچت کو او حکیما حکمت والا ذات دی او هر کار کې حکمت دی عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه ولې پیدا او دغسې د حضرت آدم علیه السلام بغیر د پلار او مور نه څنګه پیدا الله تبارک وتعالی حکمت والا ذات دی لہذا د حضرت عیسی علیه السلام د دې واقعې په بنیاد باندې مرزا غلام قادیانی او د قادیانی او مرزایی چې کوم باطل او کافر او زندیقه طبقه ده عالم اسلام دوی د اسلام نه خارج کړی دی د ټول عالم اسلام د مسلمانانو په نسبت باندې دوی د اسلام نه خارج دي دوی د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې دوی دا عقیده ساتي چې عیسی علیه السلام په دې وخت کې دغه ځای چې د خلکو نه خپل دغه شبهه او شرک صورت په بل چا باندې کېښودل شو عیسی علیه السلام د دې ځای نه بچ ووتو او بیا نعوذ بالله په خپل مرګ باندې مړ شو نو هغه بیا دې قادیاني بیا دې ته خبره جوړوي چې عیسی علیه السلام په خپل مرګ باندې وفات شو د قرآن کریم په متعدد آیاتونو مبارکو کې د عیسی علیه السلام د راتلو ذکر دی قرب قیامت د واپس راکوزېدو ذکر دی احادیث مبارکو کې صحیح احادیث مبارکو کې دې ذکر دی یو مسیح موعود به راځي د حضرت امام مهدي چې کله پیدا شي هغه سره یو ځای به دجال خلاف جهاد وکړي په ټول دنیا کې به د حق غلبې لپاره راغی چې د جهاد وکړي یهودیان به قتلوي نو د دغه مسیح موعود ته مراد یې څوک دی نو دوی وایي نعوذ بالله دا مرزا غلام قادیاني دی هغه ځای باندې د حضرت عیسی علیه السلام مبارک چې کوم بشارتونه راغلي دي هغه ځای باندې خپل دغه دجال مرزا غلام قادیاني دا غي نوم دې ذکر کوي نعوذ بالله ولهذا الله رب کائنات صفاو فرمایي بر رفعه الله الیه عیسی علیه السلام چې هغه په اوچت کړی شو قرب قیامت با د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو امتی حیثیت سره نبی حیثیت سره نه بلکې د یو امتی حیثیت سره به تشریف وروړي د دجال خلاف په جهاد کې یهود به ختمي او په ټول دنیا کې به د حق د غلبې لپاره اعلان کلمت الله لپاره د عدل او انصاف لپاره د حضرت امام مهدي سره یو ځای جهاد کوي وبكفرهم او بوجد كفر ذي وقولهم او ذوينا ذي على مريم فحضرت مريم باني بهتانا عظيما بهتان لي وقولهم او بوجد ذي إنا قتلنا المسيح بشكم قتل المسيح عليه السلام عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم دي رسول الله رسول الله وما قتلوه او ندو وجد بي أبا وما صلبوه او ني قدار كل ذي ولكن شبه لهم لكن مشتبش لهم قدباني وإن الذين اختلفوا فيه بشرط خلق اختلاف الذي بحقنا لفي شك منه خامخا بشك ذي بنسبة ما لهم به من علم نشتد به قدرة التعيس علم إلا اتباع الظن سوى البير الغمان وما قتلوه يقينا أو دين قتل كل يقينا بل رفعه الله إليه بل يذكر الله جل شانه كل طرفتا وكان الله عزيزا حكيما او دې الله جل شانه زبردست حکمت خاوند ربنا وحينا